يفرق كل امر حکیم الآیه. د دې آیت کریمه په تفسیر کې چې وکتل شي مفسرین کرام کوم چې د سورۃ الدخان آیت نمبر 4 ما تلاوت کو، تفسیر طبری، تفسیر ابن ابي حاتم، تفسیر بغوی، دیو د دې آیت په ترجمه او تشریح کې لیکلي دي دا کم شپه ده چې الله تبارک تعالی په دې کې هر یو کار فیصله کوي. نو دې کې فرمایي دغه تفاسیر او حواله چې مې درکړې چې دا 15 د شعبان شپه ده. شعبان په دې 15 شپه کې رب لا یزال دراتلون کې تمام کال فیصله کوي چې په دې کال کې به مثال په تور پلاني د رزق ورکوم، په دې کال کې به د پلانې چې کوم نه مړ کیږي د به نکاح کوي، د به حج کوي، د به دا کوي، د به دا کوي، دا ټول فیصله چې کوم ده په دې شپه باندې کیږي. یو قول په دې آیت کریمه کې د مفسرینو دا ده. دویم قول دا ده چې دا هر کار چې فیصله کیږي نو دا په ليله القدر کې ده، په نصف من شعبان کې نه ده، په کم شپه کې ده ليله القدر. ليله القدر پر رمضان مبارک کې ده. رمضان د شلم نواخله تر درشمه پورې پدې کې پشپه د 20مه د 30مه 15مه 20مه او 9مه په دې شپو کې په یو باندې راځي. خبره پوښ دوه قول شو پکې. دا دویم قول دا د اکثر مفسرینو ده، دا ولنې قول دا د بعضو ده. خو شیخ محدث عبدالحق دهلوی رحمت الله علیه فرمای چې جمع د روایت ممکنه ده وغتسي چې دا لیکل د 15 د شعبان نه شروع کیږي، د 15 د شعبان نه شروع کیږي او تر ليله القدر پورې چې کوم ده دا رواني نو په اقش په باندې پوره شي. دا لیکل دی پوره کال دا تفصیل دا د 15 شعبان نه شروع شي. 15 د شعبان دا د رمضان مبارک نه 15 ورځې مخکې نه شپه ده. دا اوس کوم میاشت روانه په دې کې روان تاریخ 15 تاریخ د پاکستان د حساب نه د چهارشنبه ورځ راځي، روانه چهارشنبه ورځ، او د سعودي د حساب نه چې کوم ده نو د سه شنبه ورځ یعنی سبا نه ورځ راځي. سبا سه شنبه ده کنه، سبا سبا سه شنبه ده. نو د پاکستان د حساب نه بل شپه ده او د سعودي د حساب نه نن شپه او سبا نه ورځ ده. یعنی د دین شروع شي د لیکل او دا ليله القدر پورې نو 15 ورځې دا شولې او شل ورځې د رمضان شولې 15 او شل 15 ورځې او بیا ليله القدر په 20م باندې شو که په 30م شو هغه ورځې سره بیا جمع کړي. نو په دې ورځو کې دا د تمام کال تفصیل لیکل کیږي. دا مختصر د دې آیت کریمه نه دا مسله چې کوم ده هغه مفسرینو زیر بحث ګرځولې. اوله خبره چې موږ کوو هغه د شعبان د دې میاشتې د فضیلت باره کې کوو چې کم احادیث مبارکه وارد دي چې د شعبان د میاشتې فضیلت ثابتېږي چې دا میاشت د اوس روانه ده اسلامي کلندر نه او پسې بیا د رمضان میاشت. نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي شعبان بین رجب و شهر رمضان. شعبان دا د رجب او د رمضان په منځ کې میاشت ده. امخ کې میاشت د 13 شو د رجب او شعبان ده، دا ورپسې رمضان ده. یغفل الناس عنه. مبارک فرمایي چې خلق غافل دي د شعبان د میاشتې نه. يرفع فيه اعمال العباد. خدای الله تعالی حضور ته پدې کې د خلقو عملونه خيږي. په کوم میاشت کې؟ شعبان کې. مبارک فرمایي ما ته دا خبره خوخه ده چې زما عمل الله تعالی تخیږي او ما روزي نیولې. دا مې الله تعالی د صدا خوخه ده. هلکه د شپې روزي نیولې کیږي، عبادت خود شپې په کار دی. ځکه مبارک پر چې خلکو ته اعمال الله تخیږي، عمل خود شپې عبادت په کار دی. شیخ محدث عبدالحق دهلوی فرمایي چې دا د ورځې د روزه ونیسي، د ورځې د روزه عبادت هغه برکت چې کوم د ستاره د شپې په عبادت باندې بریوزي، دغه برکت نه مراد دی. او یادار چې دا کومه پانه چې ورکول کیږي پرشته ته نو دا ته د سبا ورځ باندې ورکول کیږي، د شپې ته نه ورکول کیږي. چې په ورځ هغه عبادت وکي روزه ونیسي، د شپې هغه عبادت په کومه لیکل شي او د ورځ هغه روزه دې مو لیکل شي، بیا د الله حضور ته خېږي. پوه شوې که یو روایت دا مخکې روایت چې مې بیان کو دا بهقي ذکر کړه په شعور الجمان کې، امام منذری ذکر کړه ترغیب او ترهیب جلد 2 صفحه 71 کې
او ما ثبت من السنه کې شیخ محدث عبدالحق په صفحه 218 ذکر کړی. دویم حدیث مبارک فرمای شعبان شهری ورمضان شهر الله. شعبان مبارک فرمای زما میاشت او رمضان الله فرمای دا زما میاشت. دا حدیث دلمی ذکر کړی په مسند فردوس کې د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها روایت ده. امام سیوطی ذکر کړی په جامع صغیر کې او کنز العمال کې ذکر ده. تاریخ ابن عساکر کې ذکر ده او دا رنګ تاریخ دمشق کې هم ذکر ده. دریم روایت حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرمای كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. یا الله برکت واچه مونږ ته په رجب کې دا مخکینی میاشت او یا الله برکت واچه په شعبان کې چې ته موجوده میاشت او یا الله موږ ورسه پروغ رمټ سره رمضان ته. رواه ابن عساکر ابن نجار. نو دا شعبان د میاشتې او د رجب او د رمضان د میاشتې دا دعا چې کوم ده د حدیث پاک کې رااله خدا دعا پکاره چې اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. دا دعا به کې پکاره. بل روایت د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها په فضیلت شعبان مبارک کې نقل لای غدا ده. ورکه فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم حتى نقول لا يفطر. ورکه فرمای چې حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بروجا نیولا. نو زمونږ به دا ګمان راغی چې مبارک بوزه کینا او کله کله به بوزه کړه مونږ به ویل چې تر روزه نیسی. او دا فرمایي چې نبی رسول الله والسلام چې پوره میاشت روزي نیولې د غصب د رمضان ده بل میاشت پوره میاشت روزي نه دی نیولې او چې ډیر روزي پکې نیولې دي هغه د شعبان میاشت ده او بل میاشت کې بیا دومره روزي نه دي. پوره میاشت د رمضان روزي نیولې رمضان نه علاوه چې به ډیر روزي په کوم میاشت کې نیولې هغه کوم میاشت ده شعبان چې دا میاشت ده اوس کوم روانه ده. او بل روایت د ابي سلمہ نه ده فرمای چې ما تفوسو کو د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها چې نبی صلی الله علیه وسلم روزي څنګه وي. دې مبارک فرمایل چې کان یصوم شعبان الا قليلا. شعبان به نبی صلی الله علیه وسلم اکثر حصہ روزي به کې نیولې لږه حصہ په شعبان کې نبی صلی الله علیه وسلم روزي نیولې. د غفاص روایت چې کومه ده دا بخاری شریف او مسلم شریف نقل کړی دی او په موطا د امام مالک کې او امام ابو داود هم نقل کړی او دویم روایت مسلم او نسائی نقل کړی. په ترمذی کې روایت ده ای فرمایي چې ما رأيت النبي صلی الله علیه وسلم په شهر اکثر صياما منه. د شعبان د میاشت نه بل میاشت کې مبارک وای چې ما زیات رجوع نبی اسلام نه لیدلې راوی فرمایي او شعبان به اکثر حصہ ولا مگر لږ به پکې نیول نه. او بل روایت د امام ابو داود په خپل سنن کې نقل کړی چې دا غیم نه چور دقه روزي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته خو میاش هغه د شعبان وا او په دې کې به زیات روزي نیولې. خبره باندې پوښ د دې روایت نه څه ثابتېږي د شعبان د میاشتې فضیلت ثابتېږي چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې روزي نیولې دي. بل روایت کې نبی صلی الله علیه وسلم نه امام بخاری او مسلم نقل کړی دی. راوی فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم لم يكن النبي صلی الله علیه وسلم يصوم. نبی صلی الله علیه وسلم د شهر شعبان نه په بل میاشت کې زیات روزي نه دي نیولې علاوه د رمضان نه چې فرض روزي هغه میاشت په ټوله نیولې. او بیا مبارک فرمایل خذوا من العمل ما تطيقون. عمل کوي تر څومره چې تاسو صحیح وس او طاقت. ځکه الله تبارک تعالی په ثواب ورکولو باندې نستړی کیږي تر څو چې تاسو په عمل کولو ستړي شوي نه. خبره پوښ دا روایت هم ترغیب کې امام مزری نقل کړی دی په جلد 2 صفحه 73 کې. امام بخاری امام مسلم هم نقل کړی دی. د دې روایت ټولو نه معلومه شوه دا خبره نور پکې هم ډیر روایت دي او تقریبا په معنا کې دي ته نږدې دي. نو هغه د قرب معنا د وجه نه څکو پریدو داغه فضیلت د شعبان ته معلومیږي. نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې ډېر روزي بنولې او د چې کوم د خیر او د برکت میاشته خبره باندې پوه شولې که پوه به نشولې. بل روایت کې راځي دا عطا ابن یسار روایت قال لم يكن الرسول الله صلی الله علیه وسلم بشهر اکثر صياما منه في شعبان. د شعبان د میاشتې نبی رسول الله په بل میاشت کې زیات روزي نه دي نیولې علاوه د رمضان نه. وذلك انه
تنسخ فيه آجال من يموت بسنه. دا نبی علیہ السلام دا روزي وي زکه زیاتی نیولې چې په دې میاش کې د خلکو هغه اجلونه لیکل کیږي چې دا په دې کال کې مړ کیږي او په دې کال کې بدته دا کار رسیږي دا بدن لیکل کیږي په دې میاش کې په دې شپه کې خان. او بیا بل روایت کې راوړي چې لانه تنسخ ارواح الاحياء في الاموات، د ژوندو د نمونه چې کوم دي دا د مړو په لیست کې لیکل کیږي چې دا په دې کال کې وفات کیږي. حتى ان الرجل يتزوج وقد وقع اسمه في من يموت. یو سړی به وایي داسې چې دی به نکاح په تکل کې ځان به نکاح کوي، مبارک فرمایي نوم به په مړو کې لیکل شوی، په لیست د مړو کې نکاح ته به لا ونه رسېږي چې بس حساب یې شي ختم شي. وان الرجل لا يحج وقد وقع اسمه في من يموت. ایو سړی به د حج اراده کړي زه به حج ته ځم او قضا به پرې څه شوي د مرګ شوي. خبره پوه شي. او بیا مبارک فرمای ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يصوم شعبان كله فسالته قال ان الله يكتب فيه كل نفس ميتة تلك سنه. شعبان کې مبارک ته زیات روزي دی ونی ولې روان کال کې څومره خلک وفات کیږي هغه ټول نمونه په دیش په باندې لیکل کېدل. د دې ټول روایتونو نه دا خبره معلومه شوه چې د شعبان د میاشتې خپل یو خاص فضیلت ته ډېر روزي پکې مبارک نیولې دي. او وجه دا چې مبارک فرمایي الله تعالی حضور ته زما اعمال خیږي په داسې حال کې چې ما روزي نیولې. الله حضور ته په دې کې اعمال خیږي، په دې کې د خلکو رزقونه لیکل کېږي، د خلکو آجال پکې لیکل کېږي. دا ټولې خبرې دا ټولې فیصلې هم په دې شپه کې هغه کېږي. خبره پوه شو. اول روایت راوړی د فرمایي چې کله د 15 د شعبان راورسېږي الله تعالی یو کاغذ او صحیفه یو فرشتي ته ورکړي او تو فرمایي چې بدی کې ولیکا دا هغه خلکو نمونه چې په دې کال کې وسګي وفات کیږي. بیا فرمایي چې فین العبد بهشکه بنده د به بوټي نه لای په دې غرض باندې چې دا بوټي بلويږي مالا میوه راکړي، حالانکه د نوم په مړو په لیست کې لیکل شوی دی په دقه کال باندې سکیږي مړ کیږي. او یو سړی به چې کم ځای نکاح کوي او دغه رنګ کور به جوړي او نوم به چې کم د لیکل شوی په مرګ د مړو په لیست کې کور نه به جوړي باندې خبر باندې هغه رنګ بوټي ونی به کوي او پټي به کوي فصلونه به کوي حج اراده به کوي نکاح اراده به خبر باندې نوم په دیش په باندې په څه کې لیکل شوی په مړو په لیست کې. د کډیر نور روایت هم شته ښا. دا مختصر خبره شو د شعبان د میاشتې مطلقاً په فضیلت کې. په دې خبره نه چې 15 د شعبان باندې عبادت وکړ د روزي نیول پکار دا خبره نه د ټولي میاشتې په فضیلت ته بیان کړ.